الحمد لحضرة الجلالة والصلاة على خاتم الرسالة. أما بعد فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الساعة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کې الله رب العزت فرمای: فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کئ زه به تاسو یاد کوم، واشکروا لی، او زما شکر وباسئ، ولا تکفرون، او ناشکري مه کوئ. حدیث مبارکه کې هم راغلی دي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. هغه کس چې الله رب العزت یادوي او هغه کس چې الله رب العزت نه یادوي، د دې دواړو مثال په شان د مړ او د ژوندي دی. نو مسلمانانو، مونږ ټول خپلو ذهنونو کې خپل فکرونه سوچونه وجنګو چې مونږ الله رب العزت په شپه ورځ کې څومره یادوو، بلکې الله رب العزت له مونږه څونه ټیم ورکړی دی. مونږ ته خو د دنیا د اعمال شیطان خسته کړي. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ. شیطان چې کوم دی دا دنیا مونږ ته خسته کړې ده، او مونږ یې د دنیا په دې عیش او عشرت کې اخته کړي، او د الله رب العزت ذکر یې زمونږ نه پاتې کړی دی. څنګه چې شیخ زکریا رحمت الله علیه په خپل یو کتاب کې دا خبره را نقل کړې ده چې یو سالک و هغه ذکر کاوه، او دغه دوران کې ورته شیطان حاضر شو د یو ماشي په شکل کې. نو ده دا ذکر بس کو چې څنګه ذکر بس کو، شیطان دا خپل خلطم د دې سالک د زړه ته متوجه کو، او هغه ته د وسوسو داسې انبار شروع شو. نو سالک چې کوم دی واپس ذکر شروع کړو، نو وسوسې ختمې شوې. نو دغه شیطان دی چې موږ د الله رب العزت د ذکر نه یو منټ هم غافله کیږو، دا شیطان راځي او موږ ته د وسوسو انبار. نن سبا هر سړی چې کوم دی په وسوسو کې، شک و شبهاتو کې، په دې هر څه کې پروت دی. د هغې وجه هم دا ده چې موږ د الله رب العزت د ذکر نه غافله شوو. ولهذا موږ ټولو مسلمانانو ته دا پکار دي چې د الله رب العزت ذکر دا په کثرت سره وکړو. کم از کم چې یو مسلمان په 24 منټو کې یوه ګنټه د الله رب العزت ذکر له ورکړي، چې یوه ګنټه نه چې کم از کم پاو ساعت، که پاو ساعت نه شي کم از کم 10 منټه، دا خو زمونږ باندې حق دی چې الله رب العزت به زمونږ د دنیا هم هر کار سموي او آخرت به هم الله رب العزت زمونږ ښایسته کوي. پکار دا د مسلمانانو وروڼو چې د الله رب العزت ذکر په کثرت سره وکړو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.